أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وړاندې صورت اخیره کې بیان د مضمون د رسالتو منکرین د رسالت یقول الذین کفروا لست مرسلا. په دې صورت کې ابتدا کې دلیل د رسالت ذکر کیږي. دلیل پر رسالت باندې لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا د نبوت دلیل دی چې د خلکو اصلاح کوي، رڼا ته راولي. الف لام را، الله علم دی په معنا د دې حروفو. کتاب انزلناه، د عظیم شانه کتاب دی موږ نازل کړی تا ته لتخرج الناس چې تو باسي انسانان من الظلمات د تیارو د کفر نه الی النور، رڼا د ایمان ته، باذن ربهم په حکم د خپل رب باندې، الی صراط العزیز الحمید، لارې د هغه ذات ته چې غالب دی او ستایلی شوی دی. الی صراط العزیز الحمید دله الذین مجرور ویلی شي د مخکې د پاره صفت، او که په دې ځای وقف وکړي نو بیا به دا مرفوع کې مبتدا. الله الذي، الله هغه ذات دی، له ما فی السماوات، هغه دپاره هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي. وویل للکافرین، هلاکت دی دپاره د کافرانو، من عذاب شدید، د عذاب سخت نه. الذین، دا هغه کسان دي، یستحبون الحیات الدنیا چې دی خوښوي ژوند د دنیا، علی الآخرت په آخرت باندې، ویصدون عن سبیل الله، دوی بندیږي د لارې د الله نه، ویبغونها عوجا، لټوي هغې دپاره کوږوالی. اولئک، دا فی ضلال بعید، دا دی په ګمراهۍ کې لرې د حق نه. وما ارسلنا من رسول، او ما نه دی لیږلی پیغمبر الا بلسان قومه، مگر په ژبه د خپل قوم. هر پیغمبر د قوم په ژبه راغلی، داغه حکمت دی لیبین لهم چې دوی ته بیان وکړي. قومي ژبه باندې بیان کول دا ښه اسانو باندې اسانه طریقې باندې مؤثر وي. معنا دا دی چې پښتون په پښتو کې پښتنو ته خبره کوي نو دی د هغې په رواج هم پوهېږي، د هغې په خبره هم پوهېږي. په کم انداز چې پښتون پښتانه پوهه کوي نو بلې ژبې والی هغسې نشي پوهه کولی. همداسې که بله ژبه ده، اردو والا خپل په اردو کې چې کم دا خلک پوهه کوي، د پنجابی والا په پنجابی کې چې خپل پنجابیان پوهه کوي، هغسې پښتون نشي پوهه کولی. نو الله پاک انبیا د هغه قوم په ژبه لیږلي. دا خو قانون د پخوا نه راروان تر پیغمبر علیه صلات وسلام پورې راورسېدو. نبی کریم علیه السلام ته الله پیغمبري ورکوله او دا بین الاقوامي پیغمبر یې ګرځو. او ښکاره ده چې په دنیا کې مختلفې ژبې دي. اوس په کومه ژبه کې دی ولیږلی شي؟ نو څنګه چې پیغمبر علیه صلات وسلام عالمي پیغمبر دی، نو دا ژبه وله هم عالمي پکار وه، ځای وله هم عالمي پکارو. نو ځکه الله مکه مکرمه کې راولېږو، ژبه وله عربي ورکړه. دا عالمي ژبه ده او عالمي مکان دی او پیغمبر عالم دپاره دی. وجه دا ده چې دنیا کې څومره ژبې دي، عربی کې چې کم انداز باندې وسعت دی، عربی کې چې په کم انداز باندې د کلام ویل دی، بله ژبه داسې نشته. د کم نه چې تعبیر کولی شي په فصاحت سره، په بلاغت سره، د تلفظ سره. دا جدا ده چې مثال خلک د نورو ژبو خدمتونه کوي، انګلیش دی، چینه ده، بل دی، هغې به د خپلې ژبې خدمت کوي چې په خلکو کې د خپله ژبه رایج کړي. خو هغه خلک چې هغه ښه ماهرین د دې ژبې دي، د انګلیش یا د چینا د بل، او هغه پې ښه مهارت هم حاصل کړي، بیا په دې کې سوچ وکړي چې کم دی نو هغه ته په خپله پته لګي چې یاره په دې کې څومره خامیانې دي. دغه ټکی دی ته هغه شانتې لیکې، وایي بیا داسې مقسې لیک، وایه داسې. هلکه عجیبه ده، په ټکي کې چې کم دی لیکل دماغه دي او وایي بل شانتې. نو څنګه به چې کنده به ته په غیبه داسې وایي چې تا کم ټکي لیکلي خو په کار دا قصې ووایه که نه. نو دا بلا خامیانې پکې. واحد یو عربي داسې ژبه ده چې د کې تمام چې کم دی فصاحتونه او بلاغتونه او خوبایانې په دې کې راجمع دي. نو ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام الله عربي راولېږو چې دی د دې عالم دپاره یو قومي ژبه وګرځوله. نو د تمام عالم دپاره قومي ژبه دا عربي ده. اوس دا جدا ده چې مثال مسلمانان د هغې خدمت یا اسلامي حکومتونه د هغه خدمت دومره نه کوي. دغه
مسلمانان دي علما چې هغه خدمتونه کوي او د دې عربۍ د ژبې کافي خدمت کړی دی خو کوم چې ملکی سطحه باندې د نورو خدمت کیږي او بره د عربۍ خو څوک نه کوي ورنه پکار دا وه چې دنیا باندې دا ژبه حاوي وي نو پیغمبر علیه صلات وسلام الله عالمي ګرځولی دی ځای ام دا عالمي دی مرکز د دنیا دی او ژبه ام دا عالمي ده فیضل الله پس گمراه کوي الله من یشاء چاله چې خوښ شي ویهدي او هدایت کوي من یشاء چاله چې خوښ شي وهو العزیز الحکیم دا الله غالب دی او حکمت والا دی ولقد ارسلنا موسی تاقي موږ لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو نشاناتو ان اخرج قومک چې وباسه خپل قوم من الظلمات د تیارو د کفر نه الی النور رڼا د ایمان ته وذکرهم دوی ته نصیحت ورکوي ایام الله ایام عربی کې په دو مطلبو کې استعمالیږي ایام خو اصل کې ورځو ته وایي زمانه ده دا ورځ او زمانه دوه قسمي کله داسې وي چې هغه د عذاب زمانه او کله داسې وي د رحمت او د نعمت زمانه دلته دواړه اخیستی شي مخکینی معنا کې وذکرهم دوی ته نصیحت ورکوي بایام الله په عذابونو د الله قومونو ته څنګه عذابونه ورکړي نصیحت ورته ورکړه دلیل په دې باندې لکل صبار صبر کوونکي کم صبر کو هغې څنګه نتیجه وه او کم چې مثال په طور کفر کو هغوی څنګه نتیجه وه دویم وذکرهم دوی ته نصیحت ورکه بایام الله د الله په نعمتونو باندې د الله په نعمتونو چې الله څومره نعمتونه دی له ورکړي دلیل په دې باندې شکر ویستل دي ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات نشانات دي لکل صبار شکور نبی کریم علیه صلات وسلام فرمایلی دی ایمان په دې دوو کې رابند دی نیم ایمان په صبر کې دی او نیم ایمان په شکر کې دی وجه دا ده چې د انسان دنیا کې دغه په دوو منقسم ژوند دی یا راحت وي یا تکلیف وي که تا ته راحت میلاویږي نعمت او خوشحالي میلاویږي شکر وباسه او تکلیف میلاویږي جو صبر کوه دا دواړه ټکي چې کوم دی دا د ایمان دی نو ایمان په دې دوو کې رابند دی وإذ قال موسی کله چې وفرمیل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته اذکروا نعمت الله یاد کړئ د الله نعمتونه علیکم چې کړي دي په تاسو اذ انجاکم کله چې الله تاسو له خلاصې درکو من آل فرعون د لښکر د فرعون نه یسومونکم تاسو ته رسول سوء العذاب سخ عذابونه ویذبحون علال ابناکم زامن ستاسو ویستحیون جمع د پرېښودې نساکم جینکې ستاسو وفي ذلکم په دې کې بلاء امتحان من ربکم د رب ستاسو عظیم بلاء دا امتحان معنا دی او د نعمت معنا دی دواړه کولی وإذ تأذن ربکم کله چې اعلان وکړو ستاسو رب لئن شکرتم که تاسو شکر ویستل ازیدنکم زه به زیات کم خپل نعمتونه دا چې څنګه هغه وخت کې اعلان و اوس هم اقصی اعلان دی د الله د نعمت شکر وباسه ناشکري مه کوه کم انسان د الله د نعمت شکر ادا کوي الله پاک نعمتونه سیوا کوي او چې ناشکري کوي بیا الله خپل نعمت بند کړي نو دا شکر داسې نه دی چې ته الله شکر دې نعمتونو ته وګوره ډوډۍ دې وخوړله اوس د باقي ډوډۍ سره ته څه کې دا شینده مه د هغه بې حرمتي مه کوه دا ناقدي د الله نعمت دی یو مولوي صاحب چې کوم دی د بل مولوي صاحب سره میلمه شو چې کوم دی نو ډوډۍ چې وخوړله هغه دیوبند مشر عالم هغه دسترخوان راغونډو ورته ما مه راغونډوه ته دسترخوان په غونډولو پوهېږي مولانا صاحب چې دسترخوان غونډول صحیح خو راغونډې کول ته ټک و وی نه دا دسترخوان غونډول نه دي کېده وه او پس یې خور که نو چې خور یې که نو کمې چې غټې غټې ټوکړې وې دا راغونډې که دا محفوظ که دا بیا خورو ښه مه خرابوه هغه کېده وه بیا داسې چې کم پکې لږ پوټي غټ غټ دا غټ غټ پوټي چې کم دی دا راجمع که دا پلانکي ځای کې واچوه د کوڅې او د کلي سپي راځي دا به هغې وخوري دا اډوکي چې کم دی دا سره په دې کې واچوه دا کم د خوراک نه دی اډوکي دی او یا مثال په طور نوڼۍ دی دا راجمع که هلته ګوټ ته واچوه چې دا د کلي سپي خوري بیا چې داسې ورکوټي کم دی دا راجمع که نو هغه ویسه هلته بره بلې باندې کېده و دا مارغۍ راځي هغه به وخوري او چې کم په دسترخوان باندې بالکل هغه ورکوټي ذرات پاتې شو اوس دسترخوان ویسه هغه ګوټ کې سڼ وهه هلته میږان دي چې دا به هغه وخوري د دسترخوان غونډول وي دا دي ښه اوس دې وپېژندل یاره چې موږ ته خو دونه پته نه وه نو دا د الله نعمتونه دي د دې ناشکري به نه کوي چې مثال ته په خېټه مړ شو نور دې لته ورکړه اخوا دې وغورځول داسې قدر کوه ته دې بیا په خېټه باندې وږی شي داسې هر یو د الله نعمت وي لئن شکرتم لازیدنکم
ولئن کفرتم او که تاسو ناشکري وکړه ان عذابي لشدید بېشکه زما عذاب دی سخت. وقال موسی او فرمیل موسی علیه السلام ان تکفروا که تاسو ناشکري کوئ کفر کوئ انتم تاسو من فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول فإن الله بېشکه الله لغني خامخا بې پروا دی حمید ستایلی شوی دی. الم یأتیکم آیا نو راغلي تاسو ته نبأ الذین خبر د هغه کسانو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو مخکې خلک کومو قوم نوح د نوح علیه السلام قومو وعاد وثمود عادیان او سمودیان والذین او هغه من بعدهم چې د هغوی نه وروستو لا یعلمهم دا نه پیژني الا الله مګر یو الله یې پیژني د الله په علم کې دي. جاءتهم رسولهم راغلي هغوی ته پیغمبران بالبینات په ښکاره او دلایلو سره فردوا ایدیهم فی افواههم. دلته شپږ ترجمې کوي شي. انبیا دوی ته راغلي چې کوم دی الله په علم کې دي چې څومره انبیا راغلي دا صرف د الله په علم کې دي. نو بعضې حضراتو د نبی کریم علیه السلام نسب بیانوي پیغمبر د پلان کې پلان کې داسې آدم علیه السلام ته ورسوي. نو بعضې دا ذکر کړي دي ابوالله سمرقندي رحمه الله بوستان کې ذکر کړي دي لیکن په دې باندې ردونه هم شته. عبدالله مسعود سے فرمای کذب النصابون دا چې څوک دا نسبتونه بیانوي دروغې ویلي دي. دا د نبی علیه السلام همدغه شانتې نسب یقین سره نشي ویلی. وجه دا ده چې الله فرمایي وقرونا بین ذلک کثیرا ډېر کلیواله او پیړۍ تېرې شوي دي صرف د الله علم کې دي چاته پته نشته. دا انبیا راغلي دي لا یعلمهم الا الله صرف الله یې پیژني. نو څوک دا په یقین سره ویلی شي چې دا نسب ګینې آدم علیه السلام ته ورسېده. بیا د دې موخې شپږ ترجمې مفسرین کوي. یو جاءتهم رسولهم رال دوی ته پیغمبران بالبینات په ښکاره او دلایلو سره فردو دا ضمیر به راجع کې دی قوم ته فردو دی واپس کړه ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم په خپله خولې باندې د پاره د انکار. انبیاو تقریر کو د لاس په خولې کېښوده اشاره ورته وکړه خوله دې بنده کړه په خولې لاس کې دی بل ته اشاره کې د خولې دې بنده کړه په خپله خولې لاس کېښود انکار دپاره. دویم انبیاو تقریر کو نو فردو دی واپس کړه ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم په خپلو خولو کې تعجبا. انبیاو د الله وحدانیت ته خلک رابلل د الله توحید دوی ته عجیبه ښکاره کېدو نو سړي ته خبره عجیبه ښکاري په خولې لاس کې دی ورته لکه دی څه وایي تعجبا ځکه په خولې ورته لاس کېښود. دریم عمده ضمیر د قوم ته راجع کا فردو دی واپس کړه ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم په خپلو خولو کې ضحکن. انبیاو چې نصیحت کو دی پسې خندل نو چې یو سړی خبره کوي او ته خاندې نو ډېر بدنما ښکاري نو په دې خولې به لاس کېښود او خندلې به پسې ده ته وګوره. دا درې ترجمې په هغه کوی شي چې ضمایر دا ته راجع کې دی قوم ته. دویم څلورم داسې ویلی شي فردو دا ضمایر راجع کا مخکینی دعا قوم ته او افواههم کې دا ضمیر راجع کا انبیاو ته. نو فردو واپس کړه دي قومونو ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم په خولو د انبیاو. دا لاس به د پیغمبر په دې خولې کې خو دا خوله دې بنده کړه چې به ورته وعظ کوو قوم به راپاڅېده لاس به ورله په دې خولې کې خو دا خوله دې بنده کړه. پنځم دا ضمایر چې کوم دی راجع کا انبیاو ته فردو واپس بکړل دی قوم ایدیهم لاسونه د انبیاو فی افواههم د هغوی په خولو د پیغمبر دا لاس بیا راواغست او په خولې به ورته کېښو دا خوله دې بنده که خبرې مه کوه. نو مخکې ضمیر ردو قوم ته راجع د رستني دعا انبیاو ته راجع. فردو دی واپس کړه ایدیهم لاسونه د انبیاو فی افواههم په خولو د انبیاو. شپږم آیت نه معنا مصطلح ماخله کم چې لاس ته ویلی شي آیت ویلی شي نعمت ته. انبیا چې قوم ته راځي نو دا د رحمت دپاره راځي نعمتونه ورته راوړي د الله احکام راوړي. نو په ځای د دې باندې چې خلک د نعمت قدر وکړي دوی دغه نعمتونه واپس کړي دي. فردو دی به واپس کړه ایدیهم هغه انعامات د انبیو کم انعامات چې د انبیو دی به واپس کړه فی افواههم د هغې په خولو واله دا نعمت دی موږ یې دننه قبلوخه دا کتاب دی نه منو دا احکام دی نه منو.
وقالو او دی به انا کفرنا بشک من کفر کو بما ارسلتم به هغه چې په تاسو لېږلی شوي و انا بشک من لفی شک خامخا په شک یو مما د هغې نه تدعوننا چې تاسو موږ رابلئ الیه هغه ته مریب په ډېر شک یو قالت رسولهم او ته به ویې انبیو افی الله شکون آیا په الله کې م شک وي افی الله معنا آیا فی دین الله افی توحید الله افی وجود الله د الله په وجود کې ګینې شک وي د الله په توحید کې م شک وي د الله په دین کې م شک وي په دې کې خو شک نه وي فاطر السماوات د الله پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو د یدعوکم تاسو رابلي لیغفر لکم چې تاسو ته بخښنه وکړي من ذنوبکم ستاسو د ګناهونو ویؤخرکم تاسو وروستو کې ژوند درکړي تاسو لره الی اجل مسمى غټې مقرره پورې قالو دی وی ان انتم نه تاسو الا بشر مگر انسانان مثلنا زمونږ په شان تريدون تاسو اراده کوئ ان تصدونا چې تاسو موږ بند کړئ عما کان یعبدو هغه چې عبادت کوو آباؤنا زنګ پلرونو فاتونا تاسو موږ ته راولئ بسلطان مبین دلیل ښکاره قالت لهم رسولهم دی توی انبیاء ان نحن من نیو الا بشر مگر انسانان مثلکم ستاسو پشان دا منو چې کم دی په حسر چې واقعا من انسانان یو د انسانیت نه بل خوا پرشتیوالی ته متجاوز نه یو زمون ستاسو فرق دا دی ولکن الله لیکن الله پاک یمن احسان کوي علی من یشاء په چا چې خوښ شي من عباده د خپلو بندګانو نه موږ ته الله پیغمبري راکړی بد دغه فرق دی وما کان لنا نه دی مناسب زموږ دپاره ان اتیکم چې راوړو تاسو ته بسلطان پس دلیل الا باذن الله مگر د الله په حکم به راوړو وعلى الله خاص په الله باندې فلیتوکل المؤمنون توکل دی وکړي مؤمنان وما لنا څه دی موږ دپاره الله نه توکل علی الله چې توکل نه کوو په الله باندې وقد هدانا سبلنا تاخي سره الله موږ ته هدایت کړه د خپلو لارو ولنصبرن خامخا موږ صبر کوو علی ما آذیتمونا هغه چې تاسو موږ له تکلیف راکوئ وعلى الله خاص په الله باندې فلیتوکل المتوکلون توکل دی وکړي توکل کوونکي وقال الذین کفروا مخکې چې څنګه مکالمه د انبیاو سره د منکرینو همدارنګې د منکرینو دمکی ذکر کیږي انبیاو ته مخکې هم مکالمه اوس دمکی ورکوي وقال الذین کفروا هغه کسان چې کافران دي لرسولهم خپلو انبیاو ته لنخرجنکم خامخا موږ تاسو باسو من ارضنا د خپلې ځمکې نه او لتعودن یا به تاسو واپس کیږئ فی ملتنا زموږ په دین کې عوض چې کوم اعتراض او د هغې د جوابات کول 9 سپاره کې دی وی فاوحى الیهم پس وحی به وکړه دغه انبیاو ته ربهم رب د دوی لنهلکن الظالمین خامخا به زه هلاکوم ظالمان ولنسکننکم خامخا به زه تاسو اوسوم الارض په ځمکه من بعدهم وروسته د دوی نه ذلک د لمن هغه چا دپاره د خافه مقامي چې یریږي زما د پیشې نه د الله مخې ته راځي د دې نه یریږي وخافه وعید یریږي زما د عذابونو نه واستفتحوا دا ضمیر 2 احتمال دي دی قوم ته هم راجع کولی شي انبیاو ته هم راجع کوی شي واستفتحوا دغه قوم به طلب د کامیابی وکړو دی به طلب د کامیابی وکړو چې موږ بریو کامیابی راشي الله فرمایي وخابنا مراد بشو کل جبار هر متکبر عنید زیدی د حق سره یا ضمیر انبیاو ته راجع کې دغه قوم د انبیاو خلاف کو نو انبیا به تنګ کړه واستفتحوا دی به طلب د فتح او د کامیابی وکړو ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق شپږمه پاره کې د موسی علیه السلام کلام ذکر کو رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا نهشتمه باندې دا نوح علیه السلام کلام راځي واستفتحوا نو چې هر کله به هغې نا امید شو طلب د کامیابی وکړه الله به فیصله وکړه من ورائه مخکې د دې نه جهنم ورا دا د ازدادو نه دی روستو معنا سره راځي او مخکې معنا سره راځي دلته معنا د وړاندې مخکې جهنم دی ویسقا دی به نس کولی شي من ماء سدید هغه اوبه سدید وینې زوي دا د جهنمیانو وینې زوي دي یو خو دغه سخاوالي دي دویم دا د جهنم په اور باندې ګرمي شوي دي د هغې نه تعبیر کیږي په حمیم سره بیا به دا دومره ګرمي وي چې دا مخ ته رانږدې کي دا تندې راغستې دي صبر نشي کولی نو چې د مخ ته رانږدې کي یشوي الوجوه بئس الشراب بله موقع دا ذکر دا مخ سرمن به پکې راپرېوځي بیا هم د تندې راغستې دي چې کوم د په سر یې راړئ نو د ډېر ګرمایش نه څکلی نشي نو یتجرعه ګوټ ګوټ اسکي ولا یکادو قریبه نه د یسیغه چې دا تیری کی بیا دا دومره ګرمې چې په ګوټ ګوټې اوسکلې فقطع امعاءهم کولمې به وله پرې کړي به ترې لاندې وشي ویاتیه الموت راځي به دوی ته مرګ من کل مکان د هر طرف نه دا جهنم هر طرف نه مرګ دی یو طرف ته اور دی په اور خو سړی مړ کیږي بل طرف ته ماران لړمانان دي دا سړی وجني بل خوا د فرشتو کوتکونه دي
نو د هر یو د مرګ دی وما هو بمیت دا به مړ کیږي نه ومن ورائه مخکې دی نه عذاب غلیظ عذاب دی سخت مثل الذین کفروا مثال د هغه کسانو چې کافران دي دا خو د هغوی دپاره د عذاب تذکره و نو هغوی وایي دا موږ چې دنیا کې ښېګړې کړي دا څه شوې دوی په خپل خیال باندې خو خامخا څه نه څه نیکي خو کوي هر انسان الله د هغې جواب کوي ستا دا څومره چې نیکي ده که نه دا په شان د ایرې ده او چې سیلی راشي دا ایره والوځئ اوس دا راغونډېدی شي نه دقه رنګې ستاسو اعمال دي دا راغونډېږي نه د دې دپاره وزن نشته مثال الله د ایرې سره ورکوي چې والوځي د ایرې دپاره وزن ډېر کم وي چې والوځي نو ختمه شي د هغې دپاره وزن نه نو دوی اعمال داسې ولې سپک شول ځکه دوی سره د وزن سیز نشته چې ایمان دی ایمان دا وزنی سیز دی یو ځل د وزن شی پیدا که بیا د هغه سره اعمال یو ځای کوه نو هغه به په درنیږي دوی سره د وزن سیز نشته نو ایمان نشته نو ځکه اعمال له اعتبار نه د دې مثال داسې دی بل ته ولګېږه چې کنه صفرونه کوه دا صفرونه کوه د دې ځای نه روان شه چین ته ورسېږه دونه صفرونه کوه اوس تا نه تپوس کوم دا څو عدد دی د سره ویلی نه چې دا عدد دی نه نو د کافرانو اعمال داسې دي خو که د دې صفرونو سره یو ځل ته انسه ولګوله ایک دې ورسه ولګو دو دې ورسه ولګو 3 4 دې ورسره ولګو اوس دې ته صفرونه کوه نو اوس به دا عدد پیدا کوي نو دا عدد چې پیدا کې نو دا ایمان دی یو ځل به ایمان عدد جوړ کې اوس د اعمالو ته صفرونه دي بیا به دا پیدا ورکوي نو مثل الذین کفروا مثال د هغه کسانو چې کافران دي بربهم په خپل رب اعمالهم د دوی عملونه کرامات په شان د یری دي اشتدت به الریح چې سخت راولوځي په دې هوا په یوم عاصف په هغه ورځ د تیزې هوا کې لا یقدرون دی به قادر نه مما کسبو هغه چې دوی کسب کړی علی شی پس شی ذلک دا هو الضلال البعید دا د ګمراهي لرې د حق نه الم تر ایت نګوري ان الله بشک الله خلق السماوات والارض پیدا کړي اسمانونه او ځمکې بالحق په حق سره ان یشاء کد الله خو یذهبکم تاسو به بوزي تمام بلری کی ویاتی بخلق جدید راب ولی مخلوق نوے وما ذلك على الله بعزیز او دان دی په الله باندې سگران وبرزوا لله دی به مخامخ شي الله ته جميعا ټول فقال الضعفاء وی بدا ضعیفان للذین استكبروا هغه کسانو ته چې هغه تکبر کو دا کشران به د مشرانو ته وی ان كنا لكم تبعا بشک موږ استاسو تابع دنیا کې هم تاسو پسې در روانو فهل انتم آیتا سو مغنون بچکون کی عنا زمون من عذاب الله د الله د عذاب نه من شی سشی قالو دی بوی لو هدانا الله ک الله مونږ ته هدایت کړي ویل هدینا کو مونږ به تاسو ته هدایت کړو مونږ ته هدایت نو نصیب شو تاسو ته سو خیو سواء برابر ده علینا په مونږ باندې اجزعنا ک مونږ فریاد کوو فریاد کو نو څه پیدا نشتی ام صبر نو ک مونږ صبر کوو مالنا نشته مونږ د پاره مم محیص چې کوم دې ظرف صيغه ویلې شي زید خلاصي او مصدری میمی ویلې شي مم محیص خلاصې مونږ د پاره ایس خلاصې نشته وړاندې تذکره وکړې شو د کشرانو او د مشرانو منځ کې مکالمه اوس دلته ذکر کی د ټولو غټ مشر غټ لیډر هغه شیطان دی اوس د غټ لیډر سره خبره ده نو جهنم ته چې دا انسانان لاړ شي جمع شي نو د دوی د ټولو نه مشر لیډر ابلیس دی دله به الله د جهنم د اور نه منبر جوړ کړي هغې کې دی جهنمیانو ته اوس دوی ته خبرې وکړه نو وقال الشیطان اوبوی شیطان لما قودی الامر کله چې فیصله شي امر او کار جنتیان جنت ته لاړ جهنمیان جهنم ته لاړ ان الله وعدکم بشک الله ستاسو سره وعده کړې وعد الحق حق وعده کړې وه ووعدتکم ما هم تاسو سره وعده کړې وه ما درته وی جنت په کوم ځای کې دی جهنم چېرته دی هسې دوکې دي نو فاخلفتکم اوس وی زما خلاف وکړه د خپلې خبرې زه د خپلې خبرې خلاف یم ښه ما دروغ ویلي وما كان لي عليكم اوس که تاسو ما ملامته کوئ نو دی ورته ما کان لی نو زما دپاره علیکم په تاسو باندې من سلطان څه غلبه ما د چا په مری کې تا پړې اچولی و چې هغه مې راښکدو ته راشه مندر ته د چا په خپو کې مې پړې اچولی و چې ته راشه او مونځ مه کوه ما خو څوک هم داسې نه ویسار کړي زما په تاسو څه غلبه وه الا ان دعوتکم مګر دا چې ما تاسو له دعوت درکو فاستجبتم لی تاسو قبول والی کو زما دپاره ما به صرف دعوت درکو چې ګوره دا مولیان اسې په زول لګې دي دا زړې قصې کوي اوس هغه زمانه ختمه شوې ده اوس ماډرن زمانه ده مزې کوه فاستجبتم لی تاسو اجابت کو زما خبره مو منله نو نه به دې منله زما خبره فلا تلوموني تاسو ما ملامته کوئ
ولوموا انفسکم خپل ځانونه ملامته کوي تاسو ولې زما خبره منله ما انا بمصرخکم زه نه یم ستاسو فریاده راست چې ستاسو فریاد وکم وما انتم نه تاسو بمصرخیه زما فریاده رس کوونکي انی کفرت بېشکه ما کفر وکړو بما اشرکتموني یو مطلب دا دی چې ما کفر وکړو هغه چې تاسو زه شریک کړی من قبل پخوا تاسو چې مخکې تاسو د الله سره زه شریک کړی ما د هغه ټولو نه انکار کوم ښه دویم مطلب دا دی چې دا ما مصدریه کا اشرکتمونی په تعبیل د مصدر سره وګرځوه د ابلیس به هغه وخت کې دا ملامتیا په دوی واچي تاسو خو ما ملامته کوئ چې ګینې ما تاسو ګمراه کړي ما تاسو نه ګمراه کړي تاسو زه ګمراه کړی ما تاسو ما پسې ولې راتللی خو تاسو ما پسې را روانو یې زما هم د ځانه تمه وشوله ځان ته مې سیب ووې نو زه خو تاسو ګمراه کړی ما نو بیا معنا دا ده انی کفرتو بېشکه ما کفر کړی وم باشراککم چې تاسو زه د الله سره شریک کړی وم نو ځکه ما کفر کړی و تاسو د الله سره نه شریک ولی ما ولې کفر کوو تاسو خو زه ګمراه کړی من قبل پخوا ان الظالمین بشک ظالمان لهم دوی د پر عذاب علیم عذاب دردناک دی و ادخل الذین آمنوا داخل بکړي شي کسان چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها باذن ربهم په حکم د خپل رب تحیتهم تحفه د دوی به فیها په جنت کې سلام یو بل ته سلام اچول وي الم ترى کیف ضرب الله د ابلیس مثال ذکر شو دارنګې د جنتیانو حال بیان شو اوس الله دا په ضمن د مثال کې ذکر کوي دا خلق بنیادی کلمه د جنتیانو کلمه طیبه ده او د جهنميانو بنیادی کلمه د کفر ده دا غي مثالونه الم ترى تنه ګوره کیف ضرب الله څنګه بیانې الله پاک مثلا مثال کلمتن طیبه د کلمې پاکه د پاکه کلمې مراد نه د کلمه طیبه د لا اله الا الله د دې مثال څنګه دی که شجرتین طیبتین پشان د ونې دی پاکې یو مضبوطه ونه ده اصلها ثابت ویخ دغه مضبوط دی ویخ په دې ځمکه کې ننوتی دی دونه مضبوط دی چې په سیلۍ نه وړي شل کسان دی پکې زور کوي نی شړولی و فرعها او د هغې څانګې فی السما طرف د اسمان ته دي بره ختلي دي نو دا د کجورې ونه ده دا کجورې ونه میخ کې سوره مضبوط او څانګې بره دي پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمیل صحابو ته یو بوټی دی مثال په شان د مسلمان او د مؤمن دی دا پاڼې نه غورځي خوراکه ورکوي راته وایي چې کوم دی دا کومه ونه ده صحابو چا سوچ کو پلان کې د غر او پلان کې د غر ونه به داسي عبدالله بن عمر صاحب فرمایي زما په ړه کې رال چې دا د کجورې ونه ده خو زما عمر کم نو ما نه شو ویلی چې صحابه صحیح جوابونه کو پیغمبر علیه صلات وسلام ته تاسو راته وایي دا د کجورې ونه ده ویخې مضبوط دی او بره څانګې چې کوم دی ختلي دي نو کلمه طیبه هم دقسې ده ویخ چې تا کلمه یې په ړه کې دا ناله شوله ښه چې په ناله شوه په کړه کې اوس دا د ړه نه وځي بدن به ټوکړي ټوکړي شي خو دا وځي نه او د هغې څانګې بره ختلي دي د هغې هغه اعمال روان دي بره اسمانونو ته ته ورځې دغه کلمې لاندې اعمال کې هغه اعمال په بره روان دي تو اوتی ورکوي اکلها خپله کو خوراکه کل حین په هر وخت باذن ربها په حکم د خپل رب کجورې داسې بوټی دی چې دا به تازه میلاویږي پخې به میلاویږي کالو سر به میلاویږي همداسې ایمان دی کلمه دی وې په ړه کې ایمان مضبوط اوس د هغې اعمال په بره روان دي د کلمې اعمال به کالو سر خورېږي دا نه چې وخته پورې ته مسلمان چې کوم د ړه کې د کلمه ده ستا منځونه به په خپل ځای اعمال دی په خپل ځای اخلاق دی په خپل ځای معاشره چې ته ګرځې د ایمان په تقاضا به ګرځې خرڅول اغستل کې د ایمان په تقاضا هغه اعمال دی بره روان دي نو اخلاق دی معاملات دا ټول هغه اعمال دي چې د کلمې نه صادریږي او په بره خیږي تؤتي اکلها کل حین شپه ورځ کې ستا دغه اعمال سټارټ دي نو دا د ایمان والا کلمه شوه ويضرب الله الامثال بیانوي الله مثالونه للناس انسانانو ته لعلهم دې دپاره یتذکرون چې دوی نصیحت قبول کړي ومثل کلمة خبیثة اوس د کفر د کلمې مثال د کلمې خبیثې د کفر که شجرة خبیثة په شان د ونې خبیثې دی اجتثت چې دا خوره شوي من فوق الارض پاسه د ځمکې نه دا یو کچ شانتې بوټی په دې ځمکه باندې خور شي نو څوک ورته چې کوم دی مړغونې ورته وایي او څوک ورته چې کوم دی ترخه اندوانه وایي څوک ورته کاکوړه وایي نو زموږ په اصطلاح کې موږ ورته مړغونې وایو دا په دې اوچو للمو کې کیږي
او د دې معمولي دومره شانتې جرړی بیا په دې ځمکه خواره شي د هغې دومره کچې ځینې دوه قسمه ځینې ورکوټې شانه دانې کوي د بیرو په شانته او ځینې لږ شانتې غټه دانه کوي ورکوټې مالټې عمره نه پخوا به یې داسې کول چې دا د ورکوټې مالټې عمره کمې دانې چې وکړي غټې دا پخه شي په دې للمو کې بیا به یې دا راوشو کولی نو دا به زنانه و ځان سره ساتل نه پخوا نه ډاکټرانو او نه دا چې کنه هسپتالونه و د هېڅ شی هم نه و د دې مړغونې دننه چې په دې کې کمې دانې هغه ورکوټې زړې د هندوانې په شانته پکې نو دا بیا اوچې کړې دا بیا ځان له په کور کې ساتلې نو ماشومانو کې اکثره چې کم دی د چینجو شکایت وي په غټو کې د چینجو نو دغه بیا په ناره باندې یو زړی د هندوانې چې څنګه زړی دی په ناره ماشوم له ورک یو زړی به یې ورکو یو ورځ دوه ورځې په 3 ورځو کې د هغه به چې ټول چینجي به یې وغورځول دا بیا ویله دا تریخ سیز دی او غټو خلکو به تېنه 2-3 زړي دا خوړل په ناره باندې نو دا داسې سیز دی چې په دې ځمکه خورېږي خو د هغه معمولي شانې جرړه ده که څاروی راغی د خپې سره یې غونډ کړي او که دارنګې سیلۍ پرې راله بل طرف ته اړولي نو د کفر کلمه هم دقسې ده تا خو کفر وکړو کلمه دې پړه کې ده خو د هغې قراری نشته نن به یو شانتې کافرې سبا بل شانې که چا د باندې توره اوچته کړه 18 کلمې به هم بیا وې نو د هغې دپاره قراری نه نو نسلو کلمة خبیثه ما لها من قرار نه د هغې دپاره قراری یثبت الله الذین آمنوا ثابتوي الله هغه کسان چې مؤمنان دي بالقول ثابت په وینا ثابتې سره فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې دغه کلمه پړه کې مضبوطی و فی الاخرت او په آخرت او برزخ کې دغه کلمه پرته ده په هغې بنیاد باندې به دی جواب کوي ویضل الله الظالمین ګمراه کوي الله ظالمان ویفعل الله کوي الله ما یشاء هغه چې د الله خوښه شي الم تر ته نه ګورې الی الذین هغه کسانو تبدلوا نعمت الله چې دی بدل کړی د الله نعمت کفرن په کفر د الله نعمت مختلف احتمالات شته پکې ځینې حضرات جمهور د دینه پیغمبر علیه السلام اخلي مکی والاو ته الله پیغمبر راولېږو دا د الله ډېر لوی نعمت و دوی هغه بدل کو چې کوم د کفرن په کفر باندې د هغې ایمان را نه وړو انجام یې څه شو احل قومهم دار البوار نازل یې که خپل قوم کور د هلاکت ته دنیا کې هم هلاک کړه آخرت کې جهنم ته ورسول بدلو نعمت الله مراد نه حرم دی تاسو د حرم باشندگان وی الله تاسو له نعمت درکړی د حرم ځمکه یتخطف الناس من حولهم چاپېره خلک ډاکې کوي غلاګانې کوي حرم باشندگانو ته چا سبیل نه تاسو هغه حرم ناشکري وکړه قرآن مو ونه منو پیغمبر مو ونه منو بدلو نعمت الله کفرا واحلوا قومهم دار البوار حضرت عثمان ذی-النورین چې کله باغیانو په قلعه کې محاصره کو عبدالله ابن سلام صاحب راغلی د سره میلو شو ستا امداد دپاره راغلی دی ورشه هغې سره خبره وکړه باغیانو سره ما بلته څه امداد وکړي دا باغیان یې راجمع کړه ورته ویې تاسو ته پته شتي چې کله پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته راغلی دی نو مدینې منوره کې د امن پرشتې ګرځي ښه دا مدینه ګوره په امن ده دلته د امن پرشتې ګرځي دلته هېڅ هم نشته خو که تاسو د پیغمبر د خلیفه وینه توی کړه دا پرشتې به لاړې شي او چې دا لاړې ګوره بیا به امن نه وي دا امن مه خرابوئ دویمه دا ده چې تاسو کوم سړي پسې راجمع یې د الله قانون دی د الله پیغمبر شهید شي خلکو ظلم کو د الله پیغمبر شهید کو الله د خپل پیغمبر بدل یو په یو نه اخلي الله د پیغمبر بدل په 90,000 اخلي او د خلیفه د هغه په نیم اخلي نو دا د پیغمبر خلیفه دی که تاسو دته څه وویې ګوره بیا به تاسو یو په 2 نه خلاصېږئ بیا به الله ستاسو نه په 35,000 باندې بدل اخلي دی ورته د یهودۍ بچي ته وګوره دی پکې لا بلې خبرې کوي نو بیا هغه شانتې چې حضرت عثمان شهید شو امن ختم شو او ورته ویې دا مثال دی تاسو ته الله امن درکړی دی امن مه بربادوئ بدلو نعمت الله دی بدل کو د الله نعمت په کفر واحلوا قومهم ونازل کفل قوم دار البوار جهنم د یصلونها چې دی ورته داخلي وبئس القرار او دا بد زیاده قرار دی وجعلوا لله دوی ګرځي د الله د پر اندادن شریکان لیضلوا چې دی ګمراه شي عن سبیله د لارې د الله نه ول ورته وتمتعوا تاسو پیدا حاصله کوي فإن مصيركم الى النار بشک تاسو واپس د جهنم ته قل لعبادي الذين وزما غ بندګانو ته امنو چې مؤمنان دي یقیموا الصلاه
چې قایم کوي مونځ وینفقو دی د خرج کوي مما رزقناهم هغه چې ما ورته ورکړي سرا په پټه و علانیه او په ښکاره من قبل ان یأتي مخکې د هغې نه چې راشي یوم داسې ورځ لا بیع فیه په دې کې به خرڅول اغوستل نه ولا خلال په هغه کې به دوستانې نه د کافر دپاره به دوستي نه الله الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض پیدا کړي اسمانونه او ځمکې وانزل من السماء نازل کړي د اسمان نه ماء اوبه فاخرج به پس روباسي په دې سره من الثمرات د میوونه رزقا لکم دا رزق دی ستاسو دپاره وسخر لکم الفلک تابع کړي ستاسو دپاره کشتې لتجریه چې دا اوچلیږي په البحر په سمندر کې به امره د الله په امر دا د الله امر وي چې دا درون سیز دونه بار پکې او په اوبو کې رواني وسخر لکم الانهار تابع کړي ستاسو دپاره نهرونه وسخر لکم الشمس والقمر تابع کړي ستاسو دپاره نور او سپوږمۍ دائبین فرله پسې تلونکي یو راشي پسې بیا بل راشي وسخر لکم اللیل والنهار تابع کړي الله ستاسو دپاره شپه او ورځ وآتاکم تاسو له درکړي من کل ما سألتمو دا ما موصوله ویلی شي او ما نافیه ویلی شي تاسو له درکړي من کل بعضې د ټولو هغو نه ما سألتموه چې تاسو نه دي غوښتي تا سوال نو کړی د سترګو د غوږونو د بل الله درکړي دي او دا ما موصوله ویلی شي تاسو له درکړي من کل ما بعضې د هر هغه سألتموه چې تاسو سوال کړی کم چې ته غواړې نو بعضې درکړي د مصلحت په بنیاد باندې او څه تا دپاره مصلحت نه هغه وساتي وإن تعدوا نعمت الله که تاسو وشمېرئ د الله نعمتونه لا تحصوها تاسو نشئ شمېرلی ان الانسان بېشکه انسان لظلوم کفار خامخا دی ظالم ناشکره وإذ قال ابراهیم کله چې ابراهیم علیه السلام ربي جعل یا الله وګرځې هذا البلد آمنا اوله سپاره کې منکرو هذا بلدا آمنا دلته معرف دی وجرې هلته ویلې وه وجنوبني اساتما وبني او زما بچي ان نعبد الاصنام چې موږ عبادت وکړو د بوتانو ربي ای زما رب انهن بشک دغه بوتان بشک دغه شیاطین اضللن کثیره دوی ګمراه کړي ډېر من الناس د انسانانو نه فمن تبعني پس چا چې زما تابعداري وکړه فانه مني بشک دی به زما نه ومن عصاني چا چې زما خلاف وکړو فانک بشک ته غفور رحیم بخونکی مهربان یې ربنا ای رب زموږ انی اسکنت بشک به ووسو من ذریتي خپل اولاد بیبي او دا بچی مې پرېښودو بېوادن په یو بیابان غیر ذي زرعین چې دا خاوند د فصل نه دی عند بیتک المحرم په نزد د کور ستا باندې چې د احترام دی دغه ځای باندې دی پرېښودل چې کوم ځای کې حرم شریف بیت الله شریف دی او ابراهیم علیه السلام ته نه لاړو ربنا ای رب زمونږ لیقیمو الصلاة چې دی قایم کړي مونځ فجعل وګرځوه افئدة من الناس لونه د بعضې انسانانو افئدة لونه من الناس که ابراهیم علیه السلام دا امین نه وی ویلی کنه او داسې ویلی وی فجعل افئدة الناس تهوی الیهم دا غون انسانان به تلل ابراهیم علیه السلام وی لونه وګرځوه من الناس د بعضې انسانانو نو بعضې انسانان چې کوم دی هغه الله بوزي خو دا تلل نه په مال دی او نه په بل څیز دی بس چې الله د چا حصه کړې د هغه ځي او که یو انسان څومره مالدار دی خو چې حصې نشته نو هغه نشي تللی تهوی الیهم چې هغه به اعلان کوي دیتا دا څومره ګران کار وي ډېر غریبانان داسې هغه چې کوم دی کوشش کوي ځان له پیسه ټکه جمع کوي چې روان شي د غوام خرڅه کړي بل هم خرڅ کړي لاړ شي چې کوم دی ځان ورسوي پته لګي دله الله حصه کړې وه او ډېر داسې دنیادار چې هغه کرپتیان وي د دې حج په پیسو هغه د سره څه غوږ هم نه ګرېږي خو نه ځي نو که دنیا کې دلته وګورې دنیا آبادی کې ښه تکړی جي ځان له ښې بنګلې جوړوي هر څه وسروي دوکانونه اغوستی شي مارکیټونه اغوستی شي بنګلې اغوستی شي ځمکې اغوستی شي داسې په ودونو خرچې په بل څیز د هر څه کولی شي خو که دا ورته وی د حج او د عمرې نو بس یاره جي پیسه راسم غوړ قرضونه دي نو الله یې عیسه نه ده کړې نو من الناس بعضې انسانان چې کوم دی دا چې کوم د دعا کې شامل دي تهوی الیهم چې هغوی اعلان کوي دی ته ورزقهم دی ته رزق ورکړي من الثمرات د میوونه لعلهم یشکرون دی دپاره چې دوی شکر وباسي ربنا ای رب زموږ انک تعلم بېشکه ته پوهېږې ما نخفي هغه چې موږ پټوو وما نعلن هغه چې موږ ښکاره کوو وما یخفى علی الله پټ نه دي په الله باندې من شی څه شی فی الارض په ځمکه کې ولا فی السما نه په اسمان کې الحمدلله الذي ثنا د هغه ذات دپاره وهب لي چې ویې بخو ماته علی الکبر په بوډاوالي کې اسماعیل و اسحاق هر چې اسماعیل علیه السلام دی نو په دې وخت کې د عمر 99 سال دی یو کم سل کاله او اسحاق علیه السلام د ده نه 14 کاله کشر دی
نو بیا دغه وخت کې د عمر دی 114 کاله. ان ربي بشک زما رب لسمیع الدعاء خامخ اوریدونکی د دعا دی. ربي جعلني الله ما وګرځې مقیم الصلاة قایمونکی د منځ من ذریتي او بعض زما اولاد. ربنا ای رب زمنګ وتقبل دعا قبول کې زمنګ دعا. ربنا اغفر لي الله بخنو کې ماته ولي والدي زما مور او پلار ته وللمؤمنین مؤمنانو ته یوم یقوم الحساب هغه ورځ چې قایم شي حساب. د مور او پلار دعا مسله د مخکې ویلې وه چې دا یو وعده ورسره کړې وه. ولا تحسبن الله ته ګمان مکو په الله باندې غافلا چې الله ګینې نا خبره دی عما یعمل الظالمون هغه چې کوي ظالمان. انما یؤخرهم بشک الله دی رستو کوي لیوم هغې ورځې ته تشخص چې بوټي به راوځي فیه الابصار په دې کې سترګې د حیرانتیا او د هیبت د وجې نه د هر سړي سترګې بټې راوتې دي. مهطعین دی منډې وهي مقنعي رؤوسهم پورته کوونکي دي سرونو لره. هر یو سړي سر نیغ نیولی دی او منډه وهي روان دی حشر ته ځان رسوي او داسې سترګې بټې راوتې دي. لا یرتد الیهم نه واپس کېږي دوی ته طرفهم د دوی نظر و افئدتهم د دوی ډونه هوا خالی دي. پړه کې هېڅ سم نشته داسې چې کوم دی سوچ او غم راغستی دی. وانذر الناس ویره و انسانان یوم د هغې ورځ یاتیهم العذاب چې راشي دوی ته عذاب. فیقول الذین ظلموا وی به هغه کسان چې ظالمان دي ربنا ای رب زمونږ اخرنا موږ رستو که الی اجل قریب هغه ټیم نږدې ته لږ ټیم راله بیا راکه نو جیب دعوتک موږ به قبول کړو ستا دعوت ونتبع الرسل موږ به تابعداري وکړو د انبیاو. الله فرمایي هغه موقع وستلې ده. اولم تکونو آیا نو داسې اقسمتم چې تاسو قسمونه خوړل من قبل پخوا ما لکم من زوال نشتې ستاسو دپاره اوړېدل. تاسو خو چې زموږ دقه دین دی بل خوا موږ د سره زونه. وسکنتم تاسو اوسېدلې وی په مساکن الذین په کورونو د هغه کسانو کې ظلموا انفسهم چې هغوی ظلم کړی په خپلو ځانونو باندې. وتبین لکم ښکاره شوي تاسو ته کیف فعلنا ما څنګه کړي بهم په هغوی. وضربنا لکم الامثال موږ بیان کړي ستاسو دپاره مثالونه. وقد مکروا تاخیر سره هغوی مکرونه کړي مکرهم د هغوی مکرونه وعند الله مکرهم د الله سره د هغوی مکرونه. وان کان مکرهم ان کان دا نافیه ام ویلی شي او دا مخفف د مثقل نه مشبه ام ویلی شي. دا نافیه ووایي نو دوی مکرونه کړي و ان کان مکرهم او نو د هغې مکرونه لتزول منه الجبال چې د هغې نه والوځولی شي غرونه. نه الله بیا د دې کمزورتیا د مکر ذکر کوي. تا به څومره تدبیر و ستا به څومره زور و زما یو غر لرې کوی شي نو چې یو غر نشي لرې کولی نور به د الله حکومت کې څه لرې کړي. او بعضې تینا تعویل سره معنی لري. جبال نه مراد احکام و ان کان نو مکرهم د هغوی مکرونه لتزول منه الجبال چې واړولی شي د هغې نه احکام. دوی مکرونه تدبیرونه کول خو د الله احکامو کې هېڅ تغییر نشي راوستلی. دویمه دا ده چې ان دا مخفف د مثقل نشي. نو انه کان مکرهم بیا بیان د عظمت د مکرونو دی. مخکې خو ضعف د مکر اوس عظمت د مکر دی. دا دومره لوی لوی مکرونه او دومره لوی چلونه جوړ کړي وو. و انه کان بشک شان دا دی و د هغې مکرونه لام کسره بیا دا تاکید دپاره دی مفتوح لتزول منه الجبال چې خامخه اړولی شي په دې غرونه. دومره غټ پریبونه کړي چې ته به دا غر د ځای نه واړئ. ولا تحسبن الله ته ګمان مکو په الله باندې مخلف وعده مخالفت کوونکی د خپلې وعدې رسوله د خپلو پیغمبرانو سره. الله د خپلې وعدې خلاف نه کوي. ان الله بشک الله عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند د بدلي اغستلو دی. یوم تبدل الارض هغه ورځ چې بدل شي ځمکه غیر الارض غیر د دې ځمکې نه والسماوات بدل شي اسمانونه. دا ځمکه اسمانونه الله بدل کی. حضرت عایشه تپوس کوي چې دا ځمکه چې الله بدلوي اسمان بدلوي په دې خو دا مخلوق ولاړ دی دا به چېرته ځي. پیغمبر علیه السلام وفرمیل هم علی الصراط دا به الله پول ته وخیجي. دا به پول ته وخیجي دا ځمکه به الله بدل کی. اوس دا تبدیل دوه احتمال دي. تبدیل ذاتیه ام ویلی شي تبدیل وصفیه ام ویلی شي. تبدیل ذاتی معنی چې دا ځمکه مکمل لري کې او دې په ځای باندې بله ځمکه راولي. احادیثو نه دا معلومیږي قیامت کې به الله بله ځمکه خوره کړي. داسې ځمکه به خوره کړي چې هغه قرص نقیه د سپینو اوړو چې کم ډوډۍ ده داسې سپینه ځمکه او داسې ځمکه الله خوره کړي چې په هغې باندې ناحقه وینه نه ده توی شوې په هغې باندې ظلم نه دی شوی. الله د خپل عدل دپاره هغه کارپټ هم داسې خور کړي چې هغه هم د ظلم نه دی. نو دا ځمکه به مکمل لري کړي بله ځمکه خوره کړي چې په هغې باندې ظلم نه دی شوی په هغې باندې وینه نه ده توی شوې. بیا الله فیصله کوي دا تبدیل ذاتي دی. دا هم احتمال دی. دویم تبدیل وصفي هم معلومیږي.
وصف یې بدل شي. هغه دا چې کوم دی یوم نسیر الجبال، الله دا غرونه به والوځي، دا به میده میده شي، ډانډس به شي، دا به چې کوم دی شګه شي، بیا به خواره شي، دا کنډې کپرې به مکمل اواري شي. نو چې اواري شي لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نه به پکې دا ښکته برابرې، نه به پکې دا ګوټ پیرونه. نن چې ته بټخیلې ته اوړې خو منځ کې غر دی خو تیا نه شي. دارنګې په غر کې به په ګوډونو تاویږي را تاویږي، نه چې دا ایس نشته، نه چې دا غرونه اوار شول، دا ټول یوه ډنډه شوله، نو هغه ځمکه خو پاتې نه شو چې کوم پخوا وه. اوس خو چې دا بیل کړي خو ملکن غر بیل کړي، دا به ختم شي، داسې بل غر ختم، دا به غونډ اوار شي. ځمکه مقه ده، خو چونکې دا کنډې کفرې او دا غرونه او دا هر څه پکې ختم شول، اوصاف یې بدل شول. نو تو بدل اوصاف تبدیل سره ویلی شي. وبرزوا لله، دی به مخامخ شي الله تعالی واحد القهار، هغه یو ذات دی زورور. وترى المجرمین، تبین مجرمان یومئذ په دې ورځ باندې مقرنین، دا به تړلی شوي فی الاصفاد په زنځیرونو کې، الله په زنځیرونو کې تړلي جهنم ته راکاږي. سرابیلهم، د دوی کمیسونه به من قطران، دا به د ګوګړونه. قطران څوک معنا کوي دا نختر جوله، د نختر چې کومه جوله ده دا قطران دي. او څوک چې کوم دی دا ګندن ورته وایي دا بدبویه شانتې څیز وي. او څوک قطران هغه ننزړه ورته وایي، دا اوښ په من شي نو په دې باندې غوړوي، نه هغه دومره تیز تریخ څښاوالي بین کوي، او دا چې کوم اوښ په من شوی دا په منتیا سوځوي نو کمیسونه به وله الله د دې نه جوړ کړي. د دې نه ولې جوړوي؟ یو خو دا بدبویه څیز دی، نو بوی یې بد دی. دویم دا دی چې دا ډېر زر اور اخلي، نو دا کمیس یې بدبویه او زر پې لمبه شي. وتغشا وجوههم النار، او پټ کړي به یې د هغې مخونو لره اور. لیجزي الله، دې دپاره چې بدله ورکړي الله کل نفس، هر نفس ته ما کسبت، هغه چې کسب کړی. ان الله، بېشک الله پاک سریع الحساب، جلد حساب والا دی. هذا بلاغ للناس، دا قرآن کریم تبلیغ د انسانانو دپاره. ولینذرو دپاره دی چې دی ویرولی شي به په دې سره. وليعلمو، او دی پوه شي انما هو بېشک اله واحد، معبود دی یو. وليذکر، او نصیحت قبول کړي اولو الالباب، خاوندان د عقل. صورت اخیره کې مضمون ذکر شو چې عقلمن خلق په دې باندې نصیحت قبول کړي. په دې صورت کې څو واقعات ذکر کیږي، عقلمن او بې عقلو. څه د انبیاو حضراتو ملګري شو عقلمن خلکو، څه هغه چې هغه بې عقل او د هغې ملګرتیا ونه کړه. صورت حجر، حجر د خاص ځای دی کوم ته چې الله پاک صالح علیه السلام را لیږلی دی. الف لام را، الله علیم دی په معنا د دې حروفو. تلک آیات الکتاب، د آیتونه د کتاب دی. وقرآن مبین، او قرآن دی مبین. دا قرآن مبین عطب چې راغلی دا عطب دی یو صفت دی په بل صفت باندې. کاپیه کې تاسو وایي د یو څیز دپاره مختلف صفتونه عطب سم ذکر کولی شي، بغیر د عطب هم ذکر کوی شي. رجل عالم حافظ قارئ قاعد جالس، په واو سم ذکر کولی شي. دا چې کوم دی عالم و حافظ، یو صفت په بل صفت عطب کې، نو دا د قرآن صفت دی آیت الکتاب، او دام د دې صفت دی چې قرآن مبین، نو عطب دی یو صفت دی په بل صفت باندې. ربما یود الذین کفروا، دا ربما داسې یوه کلمه ده چې دا د تقلیل دپاره هم راځي او تکثیر دپاره هم راځي. ربما معنی کله کله، او ربما معنی ډېر کرته، دواړو دپاره راځي. او دلته دواړه معنی هم صحیح دي. که د ډېرو معنو سره وکړي، ربما ډېر کرته یود الذین کفروا، خو ښایي هغه کسان چې کافران دي، لو کانو مسلمین، کاش چې دی وی مسلمانان، همیشه به دا خوښوي. او ربما د تقلیل دپاره هم ویلی شي، ربما کله کله به یود الذین کفروا، خوښي هغه کسان چې کافران دي. نو دا کله کله ولې خوښي؟ دا خو همیشه دپاره به د اسلام تمنا کوي. نو دا کله ځکه خوښي چې کله دوی غم دومره راغستی چې دې ته د سره توجه نشته، خو چې لږ شانتې عقل په ځای کېږي او لږه توجه پیدا کېږي، نو بیا به دا تمنا کوي چې ما ایمان ولې نه راوړو لو کانو مسلمین. اوس دا تمنا دوی کله کوي؟ نو احتمالات پکې مختلف دي. کله چې فرشته ترې نه روح وباسي، څوک وایي دلته تمنا کوي. برزخ عذابونه شروع شي، څوک وایي دلته تمنا کوي. د برزخ نه راوځي، هلته به تمنا کوي. اعمال سپک شي، هغه وخت کې تمنا کوي. جهنم ته چې لاړ شو، مؤمنان ترې نه راووتل، کافران پاتې شول، دیم تمنا کوي چې کاش زه مسلمان وی.
نه په دې کې څه منافات نشته. دا غونډ ځایونه د تمنا دي خو مقطره شوې ده. لو کانو مسلمین کاش چې دوی مسلمانان ذرهم پرېږده دوی اکلو چې دوی خوراک وکړي ویتمتعو پیدا حاصله کړي ویلهیهم الاملو او غافله کړي دي دوی امیدونو امید کې پراته دي فسوف یعلمون زر دی چې دوی به پوه شي. وما اهلکنا من قریة ما نه دی هلاک کړی یو کلیواله الا ولها مګر د هغې دپاره کتاب معلوم د هغې دپاره لیکل وي معلوم د هغوی خپل ټیم ما تسبیق من امت نه مخکې کېږي د یو امت نه اجله نه مخکې کېږي یو امت اجلها د خپل ټیم نه چې د هغې هلاکت په کم وخت یې د هغې نه میاشت او کال مخکې هلاک شي. وما یستاخرون او نه رستو کېږي. وقالو وی دوی یا ایها الذي ای هغه کسه نزل علیه الذکر چې نازلیږي په ده باندې ذکر او قرآن انک لمجنون بېشکه ته لیونی لو ما تأتینا ته ولې موږ ته راتلل نه کې بالملایکتې په فرشتو سره پکار ده چې فرشته تا ته راشي وړاندې د جواب کړی فرشته د فرشتې په شکل کې راشي هلاک بشي انسانی شکل کې راشي ولا لبسنا علیه ما یلبسون ان كنت من الصادقین که ته یې د رښتونو نه الله فرمایي ما ننزل الملائکه موږ نه نازلو فرشته الا بالحق مګر په حق سره. دوی چې کوم د دوه خبرې کولې پیغمبر ته یوه خبره دا چې ته لیونی او دویمه خبره دا ده چې فرشته راوله. د مخکینۍ خبرې الله جواب نه کوي لمجنون ځکه دا د دې دا سوال د حماقت دی. د پیغمبر ژوند زندگی په دې باندې دلیل دی چې هغه لیونی نه دی او دویمه خبرې جواب وکړی شو. وما کانو نه به د اذن په دې وخت کې منظورین مهلت کړی شوي انا نحن نزلنا الذکر بېشکه موږ نازل کړی دی ذکر قرآن و انا له لحافظون بېشکه موږ د هغې دپاره حفاظت کوونکي یو. دا د قرآن کریم خصوصیت دی چې الله مخکیني کتابونه قومونو ته ورکړي دي عمل به پې کوئ حفاظت به کوئ په خلاف د قرآن نه عمل دپاره موږ ته راولېږو تاسو پې عمل کوئ الله وایي حفاظت بیا زه کوم. دا حفاظت چې کوي نو څنګه کوي په انسانانو باندې کوي عالم ولا پیدا کی محدث او فقیه ولا پیدا کی حافظان ولا پیدا کی په سینو کې ساتي په دې شکل باندې. بیا چې هر کله د حفاظت وعده الله واغستا نو قرآن څه ته ویلی شي اسم للنظم والمعنى معنا او نظم دواړه دې ته قرآن وایي. نو چې هر کله الفاظ محفوظ دي نو معنا ولا الله محفوظ ساتلی ده او معنا د دې هغه احادیث دي. نو څنګه چې قرآن محفوظ دی همدقسې احادیث هم محفوظ ده که دا د قرآن معنا ده. ولقد ارسلنا من قبلک تاخیر سر ما لېږلي استانه مخکې فی شیع الاولین په هغه جماعتونو پخوانو کې وما یاتیهم نه راځي هغوی ته من رسولین پیغمبر الا کانو مګر دي دوی به یستهزئون د هغې پسې ټوقې کوي کذلک همدارنګې نسلکه موږ چلو دغه ټوقې فی قلوب المجرمین پړو د مجرمانو کې هر پیغمبر پسې ټوقې مقصې رواني لا یؤمنون به دوی ایمان نه راوړي په دې پیغمبر وقد خلت تاخیر سره تیر شوي دي سنت الاولین طریقې د پخوانو ولو فتحنا علیهم دوی فرمایشونه کوي الله فرمایي که موږ د دوی فرمایش پوره کړو او دوی ته لار جوړه کړو زی تاسو د اسمانونو ته خیجئ ښه دا ټول روان دي اسمان ته خیج او دا عجایبات اینی دا غرایبات اینی دا پیزا کې اسمان کې دا فرشتې دا هر څه یې وکتل نو دوی به ایمان راوړي الله فرمایي نه راوړي ایمان ښه ولو فتحنا کمن کلوکو علیهم په دوی باندې بابن یوه دروازه من السماء اسمان طرف ته فظلوا پس دوی شروع شي فیه یعرجون چې په هغه کې خیجي دا هر څه وکتل په ځای دې باندې چې ومني ایمان راوړي لقالو دوی به وایي انما سکرت ابصارنا بېشکه بندې کړی شوي دي زموږ سترګې سحرت سحر کړی شوی دی زنګ په سترګو یاره چې دا موږ په خپل کور کې ناست یو خو هسې را باندې دې سړي سحر کړی داسې راته ښکاري چې ګینې موږ اسمانونو ته ختلي یو نه یو ختلي په کور کې ناست یو بل نحن بلکې موږ قوم مسحورون قوم یو چې باندې سحر کړی شوی دی ولقد جعلنا تاقي سره ما ګرځولي فی السماء بروجا درې معنی کویش ما ګرځولي په اسمان کې بروج د بروجو نه مراد د فرشتو د ناستې ځایونه دي دا د الله مخلوق دی هر یو په خپله ذموارۍ ډیوټۍ باندې وي نو فرشتې دلته هم ناستې وي بل ځای باندې ناستې وي د هغې خپل د ناستې ځای دی نه هغه ته بروج وي نو ما ګرځولي په اسمانونو کې بروج د فرشتو ځایونه د هغې قلعونه دي دویم د بروج نه مراد چې کوم دی دا کواکب دي په دې اسمان کې الله دا غټ غټ ستوري پیدا کړي دي څه ګرځي نو دې ته 7 کواکب سیارات ورته وایي او څه په ځای ولاړ وي نو ما ګرځولي په اسمان کې بروج غټ غټ ستوري دا دوه معنی مسلمې دي درېیمه معنا چې کوم دی کوی شي د بروجو نه هغه اخیستی شي چې کوم د هیئت والا تقسیم کوي دوی اسمان تقسیم کې اولا په 4 حصو باندې
بیا هره حصه باندې چې کوم دی 3 حصو ته تقسیم کی، هغې له بیا نومونه کیدي، په هغه نومونو باندې بیا د نور مدار وي. په دې یوه حصه کې 3 میاشتې دي، په دې بله حصه کې 3 میاشتې دي، په دې بله کې 3 میاشتې، په دې بله کې 3 میاشتې. نو دا 4 حصې په هره حصه کې 3 میاشتې دي، نو 12 میاشتې دې نه جوړې شولې. هغې ته نوم کې دا یو بروج دی د حمل، دا حمل، دا ثور، دا جوزا، دا سرطان، دا اسد، دا سنبوله، دا قصر، دا قوس، دا میزان، دا عقرب، دا دلوه، دا جدي، دا حوتو، دا 12 نمونه ولکې خلی دي. نو بعضې حضرات دا درې، خو دې درېمه معنا باندې قاضي ثناء الله صاحب مؤاخذه کړې ده. هغه فرمایي چې کوم دی قرآن خو ذکر کوي چې موږ ګرځولي په اسمان کې بروج، او دا چې کوم دی دا خو د فلسفیانو ایجاد دی چې هغوی وایي اسمان په دې 4 تقسیمه او په ده کې دا 3 دی او په ده کې دا 3 دی او په ده خو د فلسفیانو ایجاد دی. نو هغه په دې شکل مؤاخذه کړې ده. نو بعیده نه ده چې فلسفیانو څنګه ویلي دي، دا یو احتمال دی. اسمان په دې تقسیم هم کولی شي، په دې کې څه نقصان دی؟ خو دا 3 مطالب ویلی شي. وزینا موږ دا ښایسته کړی للناظرین دپاره د کتونکو، وحفظناها موږ د هغې حفاظت کړی من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوي نه. پخوا دا شیطانان بد نو دی به بره ختل، نو چې بره به وختل د الله حکم به نازلېده. نو انشاءالله مخکې راځي الله پاک چې حکم نازلوي، د الله حکم اورېدلو مخلوق طاقت نه لري. نو چې نه لري دا پرشتې غونډې پریوځي د بېهوشۍ په شکل باندې بېهوشې شي. بیا چې الله حکم صادر کړي او فرمان راشي، مقربې پرشتې هغه واوري. چې حکم پوره شي دا نورې راوچتې شي، نو هغې تپوس کوي ماذا قال ربکم، الله څه ووې؟ هغه مقربې پرشتې ورته وایي قالو حقا، حق یې ووې. قرآن کې دومره دي. او حدیث د بخاري کې ابو هريره صاحب نه بیا داسې نقل دي چې کله حکم شروع شي دا پرشتې وزرې خوري کې او پړقیي بېهوشه پرېوځي دوی. نو چې کله د الله حکم پوره شي بیا دا تپوس وکړي، نو هغې ورته حق خبره وکړه. نو دغه پرشتې د الله حکم چې بیا رسوي نو بل ته وایي، نو بل ته وایي. دا شیطانان به بره ختل چې کوم دی، نو دا یوه خبره به د پرشتې نه واورېدله، بیا به یې د خپل کاهن ته راوړله. دا طریقه وه. حضرت عیسی علیه السلام چې کله مبعوث شو، نو په 3 اسمانونو پورې دوی خطې شو، خو 4 نه یې بند کړه. او چې پیغمبر علیه السلام الله راولېږه په اسمانونو یې مکمل بند کړه. بیا انشاءالله مخکې راځي ته صورت جن کې چې کوم دی 28مه پاره باندې احقاب کې هم دا واقعه را روانه ده، د پیریانو د اسمانونو نه ولې بند شول، هلته انشاءالله بیا خبره کوو. نو دوی بند شول بره ختل نه. دا چې مخکې به دوی کومه خبره واورېدله، نو یوه خبره به واورېدله، بیا به خپل کاهن ته راوړه، هغه کاهن به د یوه خبره خو به د الله حکم هغسې خو به کېدله، یو کم سل به ورسره نور دروغ یوځای کړه. دا حدیث د مسلم کې بیا دي چې یو کم سل به ورسره نور دروغ یوځای کړه. ابه د اټکل خبرې وي، کله به دروغ شو، کله بعضې خبره د ړوند د لاس غرګۍ به رښتیا شو، خو یوه خبره خو به رښتیا شوله. نو خلکو به ګوره پلانکي خبره ده نه وکړ، یار دا غټ بزرګ دی. نو الله فرمایي موږ حفاظت وکړو من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع. سمع مصدر دی معنی د مفعول سره، مگر هغه څوک چې غلا کي المسموع، څه خبرې واورېدل هغې غلا کړه. نو فاتبعه ورپسې شي د هغه پسې شهاب مبین لمبه بلا. نو پرشتې اولی چې کوم دی، نو که صحیح په دې سر ولګېده چې بس مردار شي، او کله داسې خپتې نه کټ شي، لاس تې نه کټ شي، نیمکنډی شي، نو بیا هغه چېرته په بیابانونو کې پروت وي. نو بیا چې څوک داسې مثال په طور شړو بیابان ته لړ شي، نو دی خو ځان هلته پروت دی، خپې ما ته ځان پسې خپره کاږي، نو لږې کش پشو یره جي په دې جاړو کې څه پراته دي، په دې کې پیریان دي ګوره نږدې ورنه شي، په دې کې ګوره پلان کیسې دی. دا هغه پرشتي ایشتی دی، خپې ماته ده، لاس یې مات دی، ته ورلې کش پشې کو، نو هغه ځان سیټ ته کوستانه، نو بیا دغه سیستې نه جوړ شي. نو بیا هم شیطان دی څه سم کار خو نه کوي، نو چې نه کوي هلته به ورانې دا کوي چې تا خطا کي بل څه د سره وکړي. نو فاتبعه شهاب مبین. والارض مددناها، ځمکه مونږ خوره کړې ده، والقینا فیها، مونږ اچولي په دې ځمکه رواسي غرونه، وانبتنا فیها، مونږ زرغون کړي په دې ځمکه من کل شیء موزون، د هر څیز نه موزون مناسب. ځمکه الله پیدا کړه، سمندري وګورې، ونې وګورې، ځنګلې وګورې، غرونه وګورې، ته به د الله په دې مخلوق کې د اعتراض ځای پیدا نه کړي. الله اواره څنګه پیدا کړی، ډېره مناسب. غر ته لاړ شي جي هلته ځنګل، اوس که دغه ځنګل به توري مثال د کومراټې راوړی وي او دلته چې کوم دی د پېښور په دې څنګ کې لګولی وي، نو موږ به څنګه تللو؟ لار به بنده کړې وه، نو
هغې آلته ولګو غرونه داسې سیټ ته ویستل نو دا هر یو الله مناسب پیدا کړي دي. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، په دې کې به تا ته کمی بیشی نه ښکاري. وجعلنا لكم ما ګرځولي ستاسو دپاره فیها په دې ځمکه معایشه ژوند ومن او هغه لستم له چې نه تاسو د هغې دپاره برازقین رزق ورکوونکي. دغه مخلوق چې څومره د تاسو خو رزق نه ورکوي دا رزق خو له زه ورکوم. بیا الله په جمع ذکر کوي ځکه دنیا کې ډېر داسې خلک وي چې ګیدې موږ د رزق والا یو. پلار وایي دې بچو له خو روزي زه ګټم مړه، دا خو زما کار دی. مشر وروی مړه زه یې ګټمه. آقا وایي نه دی خادم غلام له خو زه ورکومه. خاون وایي دا ښځه خو زه ساتمه. بادشاه وایي دا عمل خو زه ساتمه. گورنر صاحب وایي دا صوبه خو زه ساتمه. دا هر یو ځان ساتونکی ګڼي الله ځکه په جمع ذکر کې رازقین. تاسو نه یې دا رزق له زه ورکوم. وَإِن مِّن شَيْءٍ نشته هیڅ یو څیز الا عندنا مگر زموږ سره خزائنه د هغې خزانې دي، د اولاد، د عزت، د مال، بارانونه، ډوډۍ، اور یو څیز الله وایي خزانې زما سره دي. وما ننزله موږ دا نه نازلو الا بقدر معلوم مگر په اندازې معلومې سره چې څومره د مخلوق پکې مصلحت وي. وارسلنا الرياح موږ لیږو هواګانې لواقحه ډکوونکي. هوا ولیږو نو دا ورېځ ډکه کي د اوبو نه. فانزلنا موږ نازل کو من السماء د اسمان نه ماء اوبه فاسقیناکموه موږ هغه تاسو ته وسکو وما انتم له هغه چې دی تاسو د هغې دپاره بخازنین جمع کوونکي. باران نازل شي چې کوم دی خو که دا الله ویلي وي ته خپل سټاک به ځان سره وساته دا چا ساتلی شوې؟ الله وایي تی نشي جمع کولی. انا لنحنو بېشکه موږ نحیي جمدي کول کوو نمیت او مړه کول کوو ونحن الوارثون او موږ وراثت وړونکي یو. ولقد علمنا المستقدمین تاخیر سره موږ پیژنو مستقدمین. یو مطلب پیژنو هغه مستقدمین چې پخوا څونه تلي دي ښه پخوا څومره قومونه تلي الله ما ته معلوم دي زما نه دي یاره. او دارنګې ولقد علمنا المستاخرین او وروسته به څونه راځي دا هم زما په علم کې دي چې څومره تلي دي هغه هم راته معلوم دي چې څونه راځي دا راته هم معلوم دي. آیا مستقدمین هغه چې کوم د مخکینو امتونو دي او مستاخرین د دې نو موږ پیژنو هغه مستقدمین چې مخکینو څونه امتونه ولقد علمنا المستاخرین او په دې امت کې څومره افراد دي څومره پیدا کوم دا هم زما په علم کې دي. همدارنګې مستقدمین هغه ته وایي چې پیدا دي او مستاخرین هغه دي چې لا پیدا نه دي. پیژنو هغه چې کم پیدا دي دا زما په علم کې دي او مستاخرین چې لا پیدا هم نه دي. دا تا د ذواتو سره لګو اوس یې د اوصافو سره ولګوه. ولقد علمنا تاخیر سره موږ پیژنو المستقدمین مخکې کیدونکي نیکو ته. کم سړی نیکۍ ته رامخکې کېږي دا هم پیژنم او ولقد علمنا المستاخرین او چې کم رستو کېږي نو دا هم پیژنم. نبی کریم علیه السلام په زمانه کې به ښځې جومات ته راتللې نو طریقه به دا وه چې د بانک به وشو بس په 15 منټه کې به سړي بیا په جومات کې ناست و بیا به څوک په کوڅو کې نه و په کورونو کې به نه و. ښځو به یو 15 منټه انتظار وکړو 10 منټه چې اوس سړي جومات ته غونډ شوي دي بیا به ښځې رالې وروسته به کېناستې مونځ به وشو نو بیا به پیغمبر علیه السلام چې مونځ وکړو سړي به په ځای ناست و انتظار به یې کوو چېرې اوس ښځې خواري شي بیا به وروسته سړي خواره شو. که اوس هم دا سړي دغه شانتې شي او ښځې دغه شانتې شي هېڅ به نه نشته اوس هم راتلی شي. اوس داسې دي اوس دلته موږ جمع باندې ولاړ یو کوڅه د هلکانو ډکې او داسې خنداګانې کوي چې موږ جمع را باندې ګډوډه کړي نو چې لا ښځې هم جومات ته شروع شي. دا خو دونه بېوقوفه چې کوم دی حمقا دي. کالج چوټي شي سکول چوټي شي خو زموږ د قوم بچیانې دي که نه ستا لور ده ستا ورېره ده ستا خورزه ده دا بېوقوفه ته په لارو کې ولاړي نو چې هلته نه پرېږدي نو چې دلته مونځ ته راځي نو بیا به دوی مونځ ته راځي نو مجبورا ښځې په جوماتونو بندي شوي دي. که دا هغه شانتې شول هېڅ بندي نه دي اوس هم راتلی شي. نو په دې کې هم بعضې به اوچت خلک چې څنګه به بانګ وشو په ټک بیا ځان رسو هسې نه چې لږ لیټ شم وروسته ښځه راځي په لار کې دا ښځه وینمه په هغې مې نظر پرې نه وځي نو وختي بیا ځان رسو. بعضې به لږ شانتې سوس پوس لږ په قلار راځي نو چې په قلار راځي نو خامخا ته 10 منټه لیټ روانې دوی وخت کې ښځې راووتلې نو ستا به په هغې نظر هم پرېوځي. الله وایي هغه هم پیژنم چې کم اعلا دی مخکې روان دی او دا بل هم پیژنم چې وروستو روان دی دا دواړه پیژنم. یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله پیژني هغه خیانت د سترګو او الله پیژني هغه چې پړه کې څه دي. نو دارنګې مستقدمین او دارنګې مستاخرین
وان ربک بشک استارب هو يحشرهم دا بده راجم کی انه بشک الله حکیم علیم حکمت والا دی او پوی دی ولقد خلقنا الانسان تاخی سره موږ پیدا کړو انسان من صلصال د ټنګیدون کې خورینا من حمئ د خټینا مسنون بدبوی خټینا. دا د آدم علیه السلام مختلف احوال راغلی دي. دا خور پرشتو را جمع کړه په دې باندې الله باران وکړو دا خمبیر جوړ شو نو توین خټم ده بیا دا خټه پرته وه چې په کوم ځای باندې خټه پرته او اوبه پې بهیږي هغې ته موږ لهې وایو هغه تروشبین کوي نه دې ته مسنون وایي تروشبین یې شروع کړو. بیا دغه خټې نه د آدم علیه الصلاة والسلام شکل جوړ شو بیا پروتو هغه بالکل اوچ شو کم چې کوده اوچ شو ته داسې وټنګي هغه ترنګ کوي نه دې ته سلسال وایي دغه شانې اوچ وترنګېدو بیا پکې الله روح واچو. دا غون صفات دي نو خټه وا مسنون وا سلسال وا والجان نو پیدا کړی دی پیریان هغه ابوالجان پلار د پیریانو خلقناهما پیدا کړی من قبل پخوا د آدم علیه السلام نه من نار سموم د ګرم اور نه نار اور سموم هغه ګرم اور چې په دې مساماتو کې ننوځي د دې اور نه پیدا کړی. شاه عبدالقادر سے فرمایي دا اور چې شروع شي چې کم دی دا اور ختمیږي بیا لوګی شروع کیږي نو کم چې دا اور ختمیږي او لوګی شروع کیږي د دې ځای نه الله پیریانو ماده پیدا کړې ده او دغه اور چې ته بلکې د اور نه سیډونو ته رڼا خورېږي دا رڼا چې ته خورېږي دې نه ماده الله د فرشتو پیدا کړې ده. اوس اشکال دا دی چې د اور نه پیدا کو او دا پیریان جهنم ته اچي نو دوی به په اور باندې څه اثر وکړي نو دا خو ځان له پیدا د اور نه دي نو څنګه به اور ته غوځار کړي چې په اثر وکړي نو جواب دا دی که خود د اور نه پیدا نو هم په اثر کوي. حدیث کې راغلی دي پیغمبر علیه السلام فرمایي اور الله ته شکایت وکړو چې د بعضې حصې زما بعضې وخوړله اور هم اور سوځوي ښه بعضې حصې زما بعضې وخوړله الله ته اجازه وکړه 2 ساګانې اله چې دا تپ دې کمیږي نو که خود اور وي نو هم به په دې باندې اثر ودویم. اوس خو دا خود اور دی نه په ده کې خو نور عناصر یو ځای شوي دي ته د خاورې نه پیدا یې یوه لوټه راواله دا بل پې وره خوږوي که نه ته هم لوټې که نه هغه هم لوټه ده ولې دې خوږوي نو دارنګې د اور نه پیدا دی خو اوس خو هغه اور نه دی نو په دې باندې اثر د اور شتي. وإذ قال ربک کله چې ویستا رب للملائکة فرشتو ته انی خالق بېشکه زه پیدا کوونکی یم بشرا انسان لره من صلصال د ټنګېدونکي من حمئ د خټې نه مسنون چې هغه تروشبین کوي فاذا سویته کله چې ما برابر کو ونفخت فیه پاکې پوک وهم روح د خپل روح نه فقعوا له ساجدین تاسو پرېوځئ هغې دپاره سجده کوونکي فسجد الملائکة سجده وکړه فرشتو کلهم ټولو اجمعون په یو ځل باندې تمامو فرشتو په یو ځل کړې ده الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار یې وکړو ان یکونه چې دی شي مع الساجدین سره د سجده کوونکو نه. قال الله ورته وفرمیل یا ابلیس ای ابلیس ما لک څه دي ستا دپاره الله تکونه مع الساجدین چې ته نشوې د سجده کوونکو سره. قال د ویې لم اکن زه نه یم لاسجد چې سجده وکړم لبشر انسان دپاره خلقته تا پیدا کړی من صلصال د ټنګېدونکي خاورې نه من حمئ د خټې نه مسنون چې بدبویه ده ترشبی کوي. قال الله ورته فاخرجوا منها د دې نه فانک رجیم داغه د تفصیل دلایل د مخکې ویلي وو چې ځمکه بهتر ده ستا نه فخرج منها 3 احتماله مې ته ویلي فخرج اوزه منها د دې جنتونو نه فخرج منها من السماوات فخرج اوزه منها من صفوف الملائکه فإنك رجيم وإن عليك اللعنة بشك پتا بلعنت إلى يوم الدين ورځ د قیامت پورې. قال ابلیس وی ربي ای زما رب فانذرني ما ته مهلت راکې الى يوم يبعثون ورځ د بعث پورې. قال الله تو فرمیل فإنك من المنذرين بشک تا ته مهلت درکړی شوی دی. وړاندې سورة اعراف کې دی وی چې مهلت مطلق او تا ته دا مقید دی هغه قید دا دی الى يوم الوقت المعلوم ورځ د وخت معلومه پورې اول شپېلې پورې تا دپاره ټیم شو. کله چې ده ته پته ولګېده چې الله خو را سره وعده وکړه اوس مې د اولې شپېلې پورې نه وجني نو بیا ده به خبرې شروع کړې. نو قاله د وی رب ای زما ربه بما اغویتني په سبب د هغه چې تا ګمراه کړم لازینن لهم خامخا به زه ښایسته کوم دوی دپاره فی الارض په ځمکه کې دا ځمکه کې به مختلف څیزونه ورته ښایسته کوم ولا اغوینهم دوی به ګمراه کوم اجمعین ټول الا عبادک منهم المخلصین مگر نستا بندگان مخلص بندگان به زما د جال نه بچوي. صورت یوسف کې دی وی چې یوسف علیه السلام دا د مخلصونه دی نو ځکه په دې باندې د هغه وسوسې نه چلیږي. قال وی فرمیل هذا الله تو فرمیل دا د صراط علی مستقیم هذا صراط علی دا په معنا د اله سره دی هذا دا صراط الی لار د زما طرف ته مستقیم نیغه زما طرف ته نیغه لار ده.
او که علا په خپل معنا سره وبای نو بیا به ورته مضاف مقدر راوباسي. نو هذا صراط دا د لار بیانه علی دا د لار بیانه علی بیان په ما د مستقیم نیغ. یا داسې ووایه چې کوم دی چې د دې مستقیم دپاره عبارت حذف دی. نو هذا صراط دا د لار بیانه علی بیان په ما باندې دی اراعیه مستقیم زه د هغه استقامت خیال کوم چې نیغه لار وي. ان عبادي بېشکه زما لار بندګان لیس لکه نشته ستا دپاره علیهم په دې باندې سلطان څه دلیل الا من اتبعک مګر هغه چې تابع دي ستا من الغاوین د ګمراهونه. و ان جهنم بېشکه جهنم لموعدهم د هغې ځای د وعدې د اجمعین د ټولو لها 7 ابواب د هغه دپاره 7 دروازې دي. د جهنم 7 طبقې دي. یو ته چې کوم دی ویلی شي طبقه د جهنم او دویم ته ویلی شي چې کوم دی لظوا او دریم ته ویلی شي حطمه څلورم ته ویلی شي سعیر او پنځم ته ویلی شي سقر او شپږم ته ویلی شي جحیم او بل ته ویلی شي هم حاویه. 7 ابواب لکل باب دپاره د هرې دروازې منهم د دوی نه جزء مقسوم حصي دي تقسیم شوي. د هر طبقې خپل کسان دي. د سر طبقه هغې ته جهنم وی دا عصات المؤمنین کم چې مسلمانان دي ګناهګار دا به په دې کې یو وخت به دا بیا خالی شي ځکه دی به ترې نه راوځي. دویمه طبقه د هغې نه لاندې هغې ته ویلی شي لظا دا د یهودیانو ده. دریمه طبقه پسې لاندې هغه ته وایي حطمه دا د نصرانیانو ده. او څلورمه طبقه پسې لاندې د سعیر دا د صابیانو ده. او پنځمه طبقه د سقر دا د مجوسیانو ده. او شپږمه چې کوم دی جحیم دا د مشرکانو دپاره. او اومه طبقه لاندې حاویه ده دا د منافقینو ده. ان المتقین بشک متقیان په جنات و عیون دی وی په جنتونو کې او په نعمتونو کې ادخلوها ورته ویلی شي تاسو داخل شئ بسلام آمنین په سلامت یا سره او په امن. ونزعنا من به وباسو ما فی صدورهم هغه چې دی په سینو کې دي من غل کینې اخوانا دا برونه علی سرور په تختونو باندې متقابلین یو بل ته مخامخ. لا یمسهم دی ته به نه رسیږي فیها په دې جنت کې نصب څه تکلیف وما هم نه به دوی منها د دې نه بمخرجین ویستې شوي همیشه دپاره پکې پاتې. نبئ خبر ورکه عبادی زما بندگانو ته انی بشک ز ان الغفور الرحیم زبخون که مهربانم و ان عذابی بشک زما عذاب هو العذاب العلیم دا د عذاب دردناک. و نبئهم دی ته خبر ورکه عن دوی په ابراهیم د میلمنو د ابراهیم علیه السلام اذ دخلوا علیه کله چې دی داخل شل په ابراهیم علیه السلام فقالو دی و سلاما معنا نسلم سلاما پتا سلام اچو. قال هغه ورته انا منکم وجیلون بشک مستاسو نه ویریدلو. مخکې د وضاحت وی چې دا نو ډارې کې وته وی چې وجیلون سخی راوړو هغه نه خوړو بیا خبرې وشوې. یو خوف وي یو وجل وي. خوف هغه چې هغه په باطن کې یاروي وجل هغه چې د هغې آثار ښکاره شي. وجلون زمونږ په بدن مخ باندې آثار ښکاره شو د یارې. نو قالو فرشتو ورته لا توجل مه یریږه انا نبشرک بېشکه موږ تعالی زیری درکو بغلام علیم په یو الک پویا. قال دا ورته وی ابشرتمونی تاسو ماله زیری راکوي علا د دې سره سره اما سنیل کبرو چې رسېدلی ماته بوډاوالی فبما تبشرون تاسو ماله پس زیری راکوي په بوډاوالي کې خو بچي نه. قالو فرشتو ورته بشرناک موږ تعالی زیری درکو بالحق په حق سره فلا تکن ته مه کېږه من القانتین د نه امیدونه. قال او ابراهیم علیه السلام ومن یقنتو څوک دی چې نه امیده شي من رحمت ربه د رحمت د خپل رب نه معنا نه امیده کېږي الا الضالون مګر ګمراه خلک. قال بیا د تپوسو که فما خطبکم سره ستاسو شان ایها المرسلون ای لیږلی شو. زیر د پاره یو فرشته دوه پکار یو تاسو خو ورغلي 12 کسان یې. قالو دی ورته وی ان ارسلنا بشک موږ لیږلی شوي یو الی قوم مجرمین دی قوم مجرمانو ته. هغه چې کوم د صدوم علاقه د آل ته ورځو الا آل لوط مګر نه آل د لوط علیه السلام انا لمنجوهم بشک موږ دی له خلاصې ورکو اجمعین ټولو لره دا به تېنه بچ کوو الا امرأته مګر نه د هغه یو بیبي قدرنا موږ د اندازه کړې ده انها بېشکه ده لمن الغابرین دا د باقي پاتې کېدونکو نه ده په عذاب کې دا به عذاب کې پاتې کېږي. فلما جاء کله چې راغلی آل لوط المرسلین آل د لوط علیه السلام ته هغه لیږلی شوي فرشتې. نو قال د ورته وی انکم قوم منکرون بېشکه تاسو قوم یې ناشنا تاسو خو نه پېژنم هلکه ناشنا خلک نو قالو دی ورته بل جئناک بلکې موږ راته کړي تا ته بما کانو هغه چې دوی فیه یمترون په هغه کې دی شک او عذابونه کې دی شک او هغه عذابونه مو راوړي دي
خو اختصار او مختصر دلته خبره ذکر کیږي. واتیناک موږ راته کړي تا ته بالحق په حق سره و انا لصادقون بشک موږ رښتونی یو. دا لوط علیه السلام د ځان سره بوتلل، قوم خبر شو، هغې پسې راغلی، دروازې غربولې، بیا چې کوم دی لوط علیه السلام ډېر غمجن شو، بیا ورته جبریل ځان وخو زه جبریل یم. په اسر باهلک اسرا ویلی شي د شپې تلل، وروسته ورسره لیل ذکر دی نو په ده کې به تجرید وکړي، دلته به ولې صرف تلل. په اسر بوزا باهلک خپل اهل بقطع من الليل په یوه حصه کې د شپې نه، د شپې څخه حصه کې وځئ، وتبع او دته وایي ته ورپسې شه، ادبارهم د دوی پسې روستو. لوط علیه السلام دا قوم به مخکې ته به چې کنده پسې روستو روانې، ولا یلتفت او نه دی ګوري منکم ستاسو نه احد یو کس، ومضو لاړ شئ حیث تؤمرون هغه طرف چې تاسو ته امر کولی شي، د الله د خوا نه چې کوم طرف باندې امر دی په هغې ځئ. وقضینا من فیصله کړې و الیه دته ذلک الامر دغه امر د امر د هلاکت هغه امر دو ان دابر هؤلاء بشک جرړې د دوی مقطوع دا به کټ کولی شي مصبحین. یو دی چې دا غټ غټې تې وجلي وې نو دا بچي به غټ شوي وو، بیا یې بوزغلې برابر وو، خو الله وی د ویښ نه مې لرې کړل. نو د ونې جرړې چې کټ کړي نو بیا خو هغه نه ټوکېږي، نو دا بچي او کچ بچ مو له هر څه لرې کړه. دابر هؤلاء جرړې د دې قوم مقطوع دا به کټ کوي شي. مصبحین دا اسم فاعل صیغه د ظاهري معنا نه صحیح کېږي، مصبحین معنا دا سبا راوستونکي، نو ولې د سبا دوی راولي، سبا خو الله راولي. نو داسې ټکي چې کوم دی معنا کولی شي دا چې کوم داخلین فی الصباح، نو مقطوع پرې کوی شي مصبحین په دې حال کې چې دی به داخلیږي په سبا کې، چې سبا کې داخلیږي نو بیا به عذاب راځي. وجاء اهل المدینه دا مخکې حصه د واقعې ده، هغه رستنی ده. قوم مخکې راغلی دی چې لوط علیه السلام تنګ شو، خو ترتیب وړاندې رستو شو، و دا دپاره د مطلق جمعیت وي، نو دا ترتیب نه دی، صرف دا دواړه خبرې دلته موجود شوي دي، الله وی دام شوي دي او دام شوي دي. نو دا پکې هم وشول. وجاء اهل المدینه رال خاریې والا یستبشرون یو بل ته زیری ورکوه، لکه ناشنا ښکلي هلکان راغلي، شا به راځئ. قال لوط علیه السلام ورته وی ان هؤلاء بشک دا ضیفي زما میلمانه دي، فلا تفضحون تاسو ما مه رسوا کوئ په دې میلمنو کې، زما میلمانه دي او د میلمه بې عزتي ده، خو د کورو بې عزتي ده. واتقوا الله ویرګئ د الله نه، ولا تخزون ما مه شرموئ. قالو دی ورته وی اولم ننهک ولې ته موږ نه یې منع کړی عن العالمین د مخلوق نه، موږ خو تا ته پخوا ویلو چې ګوره څوک په لاره ځي نو ته به یې میلمه کې نه، مه کوه چې په دې لاره ځي موږ بیا رانیسو. نو قاله د ورته وی هؤلاء بناتي دا زما لوریانې دي، دوه چې کوم دی خبرې دې مخکې پکې کړې وي. ان کنتم فاعلین که یې تاسو کوونکي معنا فاعل متزوجین نکاح کوونکي، نو دوی خبره نه منله. الله فرمایي لعمرک ستا په عمر مې دې قسم وي. یو شان د خالق دی، یو شان د مخلوق دی. د مخلوق شان دا دی چې الله موږ منع کړي په غیر الله به قسم نه خوري. نبی کریم علیه السلام فرمایلی دی چې څوک قسم خوري نو فلیحلف بالله، د الله په ذات د الله په صفاتو به قسم خوري، مخلوق باندې به قسم نه خوري. دا زموږ شان دی. او د الله شان دا دی چې د هغه خوښه ده چې په چا باندې قسم خوري. نو دلته پیغمبر ته فرمیله عمرک ستا په عمر مې دې قسم وي. او څوک چې کوم د خپل ذات ته راړی لواهب عمرک په هغه ذات مې دې قسم وي چې تاله چا عمر درکړی دی چې هغه الله دی، نو الله وی په خپل ذات مې دې قسم وي. انهم بېشکه دوی لفي سکرتهم خامخا په خپل هغه سکرات چې کوم د دوی بېهوشۍ حالت دی د ګناهونو، په دې ګناهونو کې دی داسې دي یعمهون متردد دي. فاخذتهم الصیحة ونیول دوی لره چغې مشرقین اشراق ټیم کې، څنګه چې د آلته مصبحین نو دلته مشرقین دوی اشراق راوستونکي دي، اشراق خو الله راولي، نو معنا مشرقین داخلین فی الاشراق، اشراق کې ننوتونکي او دغه ټیم کې عذاب رالی. مخکې دی وی چې یو د دوی تمسو عذاب مخونه وله ختم کړل، دویم عذاب دو چې اسویح دلته ذکر ده، او دریم عذاب دو جعلنا عالیها سافلها الټی کړه، او څلورم عذاب دو چې وامطرنا علیهم په دې باندې کاڼو باران وشي. فجعلنا عالیها موږ وګرځو د هغې بره طرف سافلها لاندې وامطرنا علیهم راتوی که په دې باندې حجارتن کاڼې من سجیل د قرت کاڼو نه. ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات نشانات دي للمتوسمین دپاره د نښو لټونکو. یو انسان په نښه کې ګوري یره چې دا انور راوختو، دا سپومې ده، دا شپه ده، دا ورځ ده، په دې باندې بل معلوم کړي. متوسمین په نښو وسم ویلی شي نښې ته،
نخې لټونکو سیز معلوموي، نو دلته لازماً متفکرین هغه چې پکې فکر کوي. وانها بشک دا کلی د لوط علیه السلام لبی سبیل مقیم، دا دی په لار عام باندې. تاسو چې سفر کوئ شام ته په دې عام لار باندې پروت دی. ان فی ذلک بشک په دې کې لآیة نشانه د للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. وان کان اصحاب الایکا اگر چې خاوندان د ځنګل لظالمین ظالمانو، فانتقمنا منهما د هغوی نه انتقام واغستو. دا اصحاب الایکا دا ځنګل والا دي. نو وړاندې نهمه پاره کې دی وی حضرت شعیب علیه السلام الله مدین ته لیږلی دی، نو دې ایکو والا ته ام شعیب علیه السلام راغلی دی. نو څوک دا دواړه یو قوم حسابوي، خو مدین ښار دی، ایکا ځنګل بانډې او اطراف دي. نو بیا دوی ته دوه قسمه عذاب ورکړی شوی دی، او بعضې دا بیل بیل قومونه حسابوي. نو مخکې شعیب علیه السلام الله مدین ته ولیږو، بیا چې کوم دی هغوی خبره ونه منله چې هغوی هلاک شول، نو بیا الله ایکو ځنګل والاو ته ولیږو. نو دوی له خبره هم نه ده منلې، بیا دیم ته برباد شوي دي. وان کان اصحاب الایکة لظالمین، اگر چې خاوندان د ځنګل لظالمین دی یو ظالمان، فانتقمنا منهما د هغوی نه انتقام واغستو. حضرت شیخ سرفراز خان صاحب چې موږ ترجمه کړې وه به امتحان اغستو، نو قرآن شریف چې کېښود چې کوم دی نو ما نه امتحان په دې اغستی و. نو دا ځای کې چې کوم دی ترجمه کوه، نو یوه رکو چې ترجمه مې وکړه، بیا دا تپوس کوو چې ایکه څه ته وایي. نو ما ایکه پښتو کې چې کوم دی او په اردو کې ځنګل ته وایي، جنګل چې کوم ځای کې ډېرې بوټي، بیا داسې دوه درې تپوسونه نور. نو به هر کیف هغه به امتحان اغوستو، بیا به له سند ورکو. نو زما نه یو تپوس دې کړی، یو تپوس یې 18مه سپاره کې کړی. نو فانتقمنا منهم فانهما بشک دا دواړه لبی امام مبین، خامخا دي په لاره ښکاره. امام ویلی شي عامه لار، نو ایکا دا څه ته وایي، امام څه ته وایي. نو امام مختلفې معنی ته معنا د لار باندې دا پراته دي. ولقد کذب اصحاب الحجر، تاخیر سر تکذیب کړی خاوندانو د حجر المرسلین د انبیو. حجر چې کوم دی دا علاقه ده، دا نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې د خیبر نه مخکې بیا ځي شام علاقې ته، نو تبوک ته، نو په دې منځ کې حجر دی. واتیناهما ورکړي دوی ته آیاتنا خپل نشانات، فکانو عنها دیو د هغې نه معرضین اعراض کوونکي، وکانو دیو ینحتونه چې دی به تراشل من الجبال د غرونو نه بیوتن کورونه آمینین د امن. په غر کې بیا کور جوړ کړه، دا کاڼی بیا وتراشو. ولې بیا تراشو؟ د دوو وجو نه. یو وجه دا وه چې د دې خلکو عمرونه زیاتو، نو چې مثال ته ځان له کور جوړ کې لرګي پې واچن، دا لرګی چې ډېر تکړه شي خو 50 کاله به کار کوي، نو بیا به دا کور رانې. نو د چا چې به توري مثال 300 کاله عمر دی او تاله د آبادي 50 کاله کار کوي، نو 6 کرتې به دا کور رانې او جوړی دی. نو دوی په دې تنګ شول، تنګ شوله چې دا څوک آبادی دی کوي، نو دا څوک کاڼي کې په ګډ کې کور جوړ کړه، نو دا نه وړېږي او نه زړېږي، بس بېغمه آبادي ده پکې ناست دي. دویمه دا ده چې دا د امن ځای نه و، داسې چې آبادي کوي نو بل ستا کور سوری کولی هم شي، غلام ته نه کوی شي، دشمن د باندې راختی شي، او کمر ګټ خو داسې وي چې نه دشمن راختی شي او نه سوری کېږي. نو ځکه په دې ګټانو کې دی ځان له کورونه جوړ کړه، بیوتن آمینین، دا امن و. فاخذتهم الصیحة ونیول دوی لره چغې د جبریل مصبحین سهار وخت، ساحت کې پې هغه کړي که ویسته. فما اغنا عنهم پس بچ نه که د دوی نه ما کانو یکسبون، هغه چې دوی کسب کو، دغه کسبونو ترې نه څه کسب نه بچاو را نه وستو، برباد شول. صلی الله تعالی محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. الله چې څومره دیني خبرې وکړې شي د قرآن درس الله زمونه قبول کړي، الہ العالمین په خپل احسان زمونه قبول کړي، الله د آخرت په خزانو کې جمع کړي، الله د قرآن د درس په برکت باندې زمونږ د ویلو د اورېدلو د دې ناست او د روجې په برکت الله زمونږ تمام مشکلات حل کړي، الله زمونږ تقصیرات معاف کړي، الله زمونږ ګناهونه معاف کړي، الہ العالمین د تمام امت مسلمه الله ګناهونه معاف کړي، الله د دې درس په برکت باندې زمونږ د جمدو زمونږ د مړو د ټولو مغفرت نصیبه کړي، الله درجات عالیه نصیبه کړي. څومره مسلمانانو هغوی د دعاګانو درخواستونه کړي، الله د هغوی څومره حاجات دي په خپل احسان پوره کړي، الله بعضې ملګري هغوی د بعضې مسلمانان د هغوی رشتې دار په جیدونو کې دي، الہ العالمین د هغه رهایي نصیبه کړي، الله څومره پریشانیانې د هغه جیلیانو ته دي، الله د هغه پریشانیانې ختمې کړي،
څومره بدبینیانې د الله دا بدبینیانې ختمې کړي. تمام مسلمانان علما حضرات عوام حضرات چې څومره په جیلونو کې الله د هغوی رهایي نصیبه کړي. الله زموږ مشران شفیقان کې مهربانه کې چې به د انسانانو باندې خفه شي د هغې باندې شفقت وکړي. الہ العالمین د دې درس چې څومره ثواب اجر دی زموږ مړو جمدو ټولو ته ورسولی کې. درس ته څوک حاضري کوي د چا څومره حوایج دي الله ستا په علم کې دي زموږ تمام حاجتونه پوره کړي. پروردګاره بیمارانو ته شفا نصیبه کړي. قرضداري د قرضونو نه آزاد کړي. الہ العالمین مسلمانان په خپلو کورونو کې خوشحاله کړي. حرمین الشریفین د سفر د سعادت زموږ د ټولو نصیبه کړي. الله هلته چې څومره مسلمانان اعمال کوي امت دپاره دعاګانې غواړي الله زموږ پکې حصه وکړي. الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي. اخیره خاتمه زموږ په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.